عیسی علیہ السلام قبر ته اشاره وکړه چې څنګه اشاره وکړه قبر اوشتېده یو تور حبشي انسان ته راووته ورته وکتل وایي دا خو سړی دی هغه ته حضرت دا قبر نه دی دا بل دی هغه نه تپوس کو وایه څنګه حال دی وایي قسم د دنیا نه کافر تلی یم د دنیا نه کافر تلیم ډېر بد حال مې دی ډېره زمانه ما ته وګوره زما دا رنګ تور نه دی تا ته به زه حبشي ښکارم دا د جهنم تپ والیم تپ لا اور ته غورځولیم نیم تپ والیم او دومره تور کړم چې جهنم ته مې الله وغورځوي وایي کلمې ووایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله الله مسلمان که وایي وایه زمانه څنګه ده وایي الله ما ته قبر کې محل خولیو چې ستا محل په جنت کې داو لیکن کلمه دې نه ده ویلې نو جهنم کې پرېوځه ما خپل محل په جنت کې لیدلی دی ما په تا باندې ایمان راوړو کلمه مې ووې دا دنیا هسې به م وفات کېږم حضرت زه بیا ځم عیسی علیه السلام قبر ته اشاره وکړه حبشي ورته ورننوته واپس ورپسې خبر بند شي عیسی علیه السلام مقبره باندې تېرېده ویې کتل یو سړی د قبر ته ناست دی جاړي عیسی علیہ السلام پر لار تیر شو بیا ډیره زمانه پس راغی وی کتل هغه سړی بیا قبر ته خوشا ځای پاک کړی دی او قبر ته ناست دی جاړي عیسی علیہ السلام وی مانه اونه شوه زه ورغلم ما ته تپوس وکړه وایا ولې جاړې مخکې رالم هم دی قبر ته ناست وی جړل دی اوس هم جاړې وایا دا ستا څوک وفات شوي دي چې ته ورپسې جاړې هغه ورته حضرت دا مې کور والا وفات شوې ده ښځه مې وفات شوې ده ځکه ورپسې جاړم دا هغه چا ته پته لګېږي چې د چا کور والا وفات شوي کور والا وفات شوې ده حضرت او زما دې سره ډېره مینه وه په دنیا کې د دې نه بغیر ما زمانه نه شو تېرولی چې به کور ته رالم په کور کې به زما ښځه نه وه په ما به کور کې زمانه نه تېرېده حضرت اوس ته دنیا نه لاړه و چې دعا وکم او راجمدی شي عیسی علیه السلام د الله دا دغه ورکړی چې مورزاده ړوند به د مور نه به ړوند پیدا شوی عیسی علیه السلام به په لاس راښکه الله به سترګې ورکړي ټول څوک سره سبحان الله چې برګې به وپې عیسی علیه السلام به په لاس راښکه برګې به ختم شي شوک سره سبحان الله نو مړي جمدي کول هغه ته دغه نو خو دا یو معجزه وه د پیغمبر ورنه جمدي کولو والا د ما ذات دی چې هغه الله دی د رب ذات دی بس وی عیسی علیه السلام ورته ووې که زه د خدای نه وغواړم او دا ښځه دې راجمدی شي نو بیا هلکه جانه راغلی ماشاءالله سبحان الله وینم دی نه بعضې ټایم کې وی حضرت که دا کار دی وکړه او ښځه مې جمدی شوه قسم دې ټول عمر به ستا غلامۍ ته تیار یم ستا غلامي به کوم او په مخ ته ځمکه د دې نه لوی احسان په ما باندې بل کوم دی چې زما ښځه راجمدی شي وایي ښه عیسی علیه السلام ورته وایي مړه سوچ په وکړه ګورې پرېږده دنیا ده مړه الله فرمایي دنیا ګف دی تماشه ده مه کوه ښځه او ښځه درته وایم چې الله دې معافي وکړي الا ماشاءالله اکثر خبره کوم چې په زرو کې په سلو کې به 15 ښځې الله والی محبت والی نور ټول دوکه ده جي لږه سخته پرې راله لږه سخته پرې راله په ایمان بیا درته وایي خاونده بس زموږ ستاسو ژوند ډېر ګران دی نه کېږي دا ژوند خو ډېر ګران دی بیا ژوند ګران شي وی حضرت بس دا کار وکړه ماله ښځه جمدی که جي الله ته ووایه ته پیغمبر یې توجه کوئ خبرې ته عیسی علیه السلام قبر ته اشاره وکړه چې څنګه اشاره وکړه قبر اوشتېده یو تور حبشي انسان ته راووته ورته وکتل وایي دا خو سړی دی هغه ته حضرت دا قبر نه دی دا بل دی هغه نه تپوس کو وایه څنګه حال دی وایي قسم د دنیا نه کافر تلی یم د دنیا نه کافر تلیم ډېر بد حال مې دی ډېره زمانه ما ته وګوره زما دا رنګ تور نه دی تا ته به زه حبشي ښکارم دا د جهنم تپ والیم تپ لا اور ته غورځولیم نیم تپ والیم او دومره تور کړم چې جهنم ته مې الله وغورځوي وایي کلمې ووایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله الله مسلمان که وایي وایه زمانه څنګه ده وایي الله ما ته
قبر کې محل خولو چې ستا محل په جنت کې داو لیکن کلمه دې نه ده ویلې نو جهنم کې پرېوځه ما خپل محل په جنت کې لیدلی دی ما په تا باندې ایمان وروړو کلمه مې ووې دا دنیا هسې به م وفات کېږم حضرت زه بیا ځم عیسی علیه السلام قبر ته اشاره وکړه حبشي ورته ورننوته واپس ورپسې خبر بند شي وی حضرت دا مې ښځه نه ده دا خو د بل چا خبر وی دا زه چې ورسره ناست یم دا ده وی ښه وی نه خبره صحیح ښایه که ده به دا د الله قدرت یو ښکاره کوي اوس دې کې تاسو ته عبرت وایم جي نکته وی الله ډېر رحیم ذات دی چې وغواړي قسم دی چې د دنیا نه یو پیره څوک لاړ شي یو پیره څوک لاړ شي د دنیا نه بیا واپسي دا ناممکن ده ځکه دا دروازه داسې ده د مرګ داسې دروازه ده زه اکثر خبره کوم چې یو پیره پې انټري وشوه دوباره دې بیا واپسي نه کېږي د ما محترمه بس خبره ختمه شوه ستا د دنیا نه کاته ختمه شوه بس ابدالآباد ژوند ستا دغه ژوند دی بس خبره ختمه شوه او دا تصور هم مه کوه چې جي عذاب به راته د قیامت په ورځ میلاویږي چې قیامت شي نو عذاب به میلاویږي قبر کې به پروت یم زه وایم راشه تپوس وکمانه نبی علیه السلام مبارک فرمایي من ماتا فقد قام قیامته څوک چې مړ شه گویا قیامت پې برپا شه زما محترم یاره چې قیامت پر راځي بیا به ګورو نه نه چې وفات شوې بس شروع به در باندې ډایرکټ کوي بس اعمالو ته به ستا ګوري چې اعمال دې څنګه دي اعمال دې ښکلي دي رڼا کوي که نه اعمال دې تور دي تیاره ده څه درته ښکاري نه بس ډایرکټ به در باندې شروع کوي جي الله دې موږ د قبر د عذاب نه وساتي ټول امین ووایي د الله ډېر لوی رحم دی خو موږ پوهېږو نه قسم دی الله رحیم ذات دی ما وایي چې الله په رحم باندې راشي یو حبشي کافر د قبر نه رابار کړي کلمه ورته نصیب کړي او جنت ته یې دننه کړي ټول شوق سره سبحان الله الله داسې رحم دی او الله چې په عذاب باندې راشي عیسی علیه السلام قبر ته اشاره وکړه د سړي قبر ته وکړه ښځه راووته چې ښځه راووته دې په ځان نه دی د ښځې په عشق دی ښځې ته ورتر غاړه وته ښځې ما 2-3 میاشتې آرام نه دی کړی ستا په عشق کې ماله به خوب نه راته ما خوراک پوره نه دی کړی 2-3 میاشتې مسلسل ستا قبر ته ناستم ستا قبر ته ناستم ماله آرام نه راته ماله کور کې زمانه نه تېرېده ښځې اوس قسم دی دومره خوب راغلی دی سخت ته دلته ما ته کښېنه تا خو ډېره زمانه قبر کې آرام وکړه ته ما ته کښېنه چې ستا په بتون باندې سر کېږدم او لږ آرام وکړم بیا به ګپ لګوم وی ښه صحیح ده نو ښځه کېناسته دی ولې په پتون باندې څملاسته باچا چېرته د باچا زوی بار راوتی دی په قافله کې چېرته ته په مقبره باندې لار و چې ویې کتل دغه زنانه ولیده چې په ګوت کې په غېږه کې یو سړی ملاست دی هغه زنانه ډېره ښکلې وه ډېره زیاته حسن واله وه شهزاده بره په قافله کې په اوښ باندې ناست دی یا په اتي باندې اشاره ورته وکړه وی دا څوک دی شهزادګان خو هم ظاهر دی چې شهزاده یې نو ښکلی به او چې انسان ښکلی مي او مالې مي ورسره هغه ته څوک ټینګېږي وی دا څوک دی وی خاوند مې دی وی ما سره زونه شهزاده ورته وی هغه ته ده سره به څه کوم دې پرېږده راځه وي په عیش او عشرت به دې سري په مزو چرچو به دې سري او بیا انسان مال ته کوم ځای ټینګېږي وی ده سره څه چل کوم وی رکې که پرېږده ښه هغه یو ګټه راواغشته د خاوند سر ته کېښوده یو سړي چې میاشت 2 آرام نه کړی که کړي مې هسې پرتوک د پاسې اودس اوچ کړي نو هغه له خوب بنداز خوب به نه ورځي هغه له داسې خوب ورغلی گویا چې نشه پروتو سر ته یې وله ګټه کېښوده ښځه د شهزاده سره ووته چې کله راپاڅېده خاوند چې راپاڅېده ویې کتل ښځه خوا کې نه وه وګرځېده الله ستا عجیبه قانون دی ستا عجیبه ذات دی 2-3 میاشتې دې وجړولم 15 ساعته 15 منټه دې الله وخندولم بیا دې خفګان ناکه ستا عجیبه ذات دی الله ښځه مې څه شوه ښځه الله چرته وتښتېده بیا په زارو باندې شه بیا په جړا باندې شه بیا چغې شروع کړې منډې وی ګرځېده په محلاتو کې ګرځېده چې چا نوې واده کړی دی دروازه به یې واله پته ولګېده شهزاده نوې جینۍ راوستېده دی د شهزاده دروازې له راغې دروازه یې وډبوله چې ویې کتل ښځې بار راووته ورته وایي ښځې ما خو ستا دپاره 2-3 میاشتې آرام نه دی کړی ما ستا د عشق دپاره بله نکاح هم نه ده کړې او تا د الله د رضا دپاره زما د خاطره پیغمبر تا ته اشاره وکړه را جمدی شو دومره بې وفا وې پرېږدې ښودم
ښځه ورته جواب کې څه وایي زه خو تا نه پیژنم ته څوک یې دی ډېر حیران شه ویښته ودرېده په بدن باندې الله زما په ښځه باندې څه چلو شو الله 3 میاشتې ما قبر ته جړلې دي زما په ښځه څه چلو چې ښځې ته لیونی شوې که روغې ښځې ما خو ستا په عیشت او ستا د محبت په خاطر باندې بل وادم نه دی کړی روزانه به د سارې راتلم ستا قبر به مې پاکو کتاب ته به ناستم او ذکر او اذکار به مې کول ستا قبر ته به ناستم زما بل کار نو رشته دار مې پرېښي اقارب مې پرېښي خپل خپلوان مې پرېښي ما ټوله زمانه دا 2-3 میاشتې تا ته په مقبره و ستا قبر کې تېره کړه ښه دی په تا څه چلو شو او ته پیژنم دی نن ستا مزغو کې وي ډش شوی دی ته لیونی شوې دی کې شهزاده راووته وي څه مسله ده وایي دا سړی راغلی دی ما ته وایي چې ته زما ښځه یې وایي څوک لیونی راته ښکاره کېږي دی حیران شه چې الله سترګو نه اوښکې بهیږي الله ستا ډېر عجیبه قانون دی او د دنیا ما آیات وویې مخکې نه چې ومل حیات الدنیا الا لعب وله د دنیا ژوند چې دی دا ټوکې دي ما وویې دا یو فلم دی فلمونه به تاسو ډېر ګورئ که په دې بحث کوم آینده جمعه که زما جمعه راله دې باندې ټي وي وي سی آر فلم باندې به تاسو ته بحث کوم ما وویې د دنیا زندگی فلم دی دی اینډ به ستا په مرګ باندې کېږي مرګ دې وشو د دنیا د فلم دی اینډ وشو دنیا نه د خبره ختمه شوه خلک وایي هلکه زما په دنیا کې رور دی زما په دنیا کې بچي دي دنیا کې مې ښځه ده والدین دي رشته دار دي اقارب دي خپل خپلوان دي ګاونډیان دي خلک به راپسې خپوي مال دی را سره بینک بیلنس دی را سره زه وایم هېڅ شی ستا نه پکارېږي چې لاړې دنیا نه پناه شوې هېڅ دې نه پکارېږي صرف اور صرف ستا په دغه کنده کې به اعمال پکارېږي زما محترمو وایي چې رر جي ښځه به راپسې خفه شي رور به راپسې خفه شي او چې یو سړی تا سره د خپل جان نه سیوا مینه کوي زه اکثر دا خبره کوم اکثر بیاناتو تقاریرو کې دا خبره کوم قرآن کې الله فرمایي د ټولو نه نږدې والا رشته قرآن کې الله فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن دا ښځې ستاسو دپاره ستاسو د بدن جامه ده دا ښځې چې تاسو ته په دنیا کې خپل وجود ښکاره کړی دی چې والدینو ته نشي ښکاره کولی خپل ورونو ته نشي ښکاره کولی دنیا کې تا ته ځان بربنډ کړی دی د دې نه بله عظیمه رشته نه وینم دغه ښځه به هم تا پسې میاشت وجاړي خفګان ختم شو تا سره به ستا د اعمالو موافق زما محترمو عمل او دغه کېږي بس خبره ختمه شوه وایي عیسی علیه السلام پسې بیا منډې والی دی سړي حضرت په ښځه مې څه چل شوی دی ښځه مې جي لیونی شوې ده ما خو دې دپاره ډېر جړلي دي او د الله رسوله ته پې کوای چې قبر ته به یې ناست وم او جړل به مې عیسی علیه السلام راغې اشاره ورته وکړه ښځه راباد شوه وایي زه ګوایي ورکوم چې دا ستا خاوند دی او جړل به هغه زنانه ورته وایي زه خو تام نه پیژنم پیغمبر ته وایي تام نه پیژنم د پیغمبر نه انکار ګویه کفر دی زما محترم تام نه پیژنم وی ښه وی که زه اوس اشاره وکړم نو ته به واپس قبر ته لاړه شي شهزاده ورته په خندا شوي دی وی دا دې څه وایي واپس په قبر ته لاړه شي کومه چې زمانه و اغله وی عیسی علیه السلام الله ته لاس اوچت کړ الله ستا زما په خوله باندې دی جمدی کړی وه او الله زما په خوله باندې ته روح قبض کا وی هغه زنانه روح ته قبض شو وفات شوه وی دغه سړی دی عیسی علیه السلام ته وی د الله رسوله باس زه به ټوله زمانه په جومات مدرسه کې تا سره تېروم الله ته به وقف کوم عیسی علیه السلام ورته وی عجیبه خبره درته نه کوم د دنیا د الله نظام وګوره کافر را پاسېدو د قبر نه کافر را پاسېدو مسلمان شو نجات وموند او د قبر نه مسلمانه را پاسېده کافره لاړه زما محترم د انسان د اعمالو پته نه لګېږي نبی علیه السلام مبارک فرمایي انما الاعمال بالخواتیم ستا د اعمالو دارومدار ستا په خاتمه باندې دی په خپله خاتمه باندې ویرېږه په خپله خاتمه باندې ویرېږه الله د دنیا نه چېرته کافر لاړ نشم او یو لفظ کوم چې خاتمه دې په ایمان وشوه خاتمه دې په ایمان وشوه زما رب بیا ډېر رحیم ذات دی قسم دې الله ظلم نه کوي الله ظلم نه کوي